چې پاکستان کې د افغان مهاجرینو د وستلو لومبه مرحله پوره شوې ده. اوس دویمه مرحله د هغې باقاعده آغاز به چې کوم دی د سبا یا بله ورځ نه د راروانې میاشتې یعنې د 2 ورځې پس به کیږي. لومبه مرحله کې سو او په دویمه مرحله کې به سوي. لومبه مرحله کې خو تاسو کتل چې څومره غیر قانوني افغان چې بغیر دستاویزاتو نه پاکستان کې د هغوی د وستلو پروسس چې کوم دی د 13 کال نه شروع شوی او تر اوسه پورې په هغې کې چې کوم دی تقریبا 8 لکه افغانان څه د پاسه چې کوم دی هغه دوی واپس خپل ملک ته څه په زور لاړل او څه چې کوم دی په خپله باندې لاړل. د هغې څه ډیټیل داسې دی چې لکه موږ وګورو نو 13 کال د مای او د جون په میاشت کې دا پروسس شروع شو او په لمبه د 2 میاشتو کې چې کوم دی تقریبا 6,000 افغانان واپس تلي وو. د هغې نه پس او ډېره سخته ګرمي چې وه جولای کې بیا چې کوم دی 6,000 لاړل، په اگست کې بیا چې دی 1,000 لاړل، د سپتمبر په میاشت کې او د اکتوبر په میاشت کې بیا 4,000 لاړل او د نومبر په میاشت کې دا بیا 25,000 چې کوم دی واپس لاړل. او دغه شانتې د 12 نومبر نه دغه چې دی په دې کې لکه تقریبا ټول سرکاري دغه مطابق چې دی دا 8 لکه پورې کسان دا ووتل. بیا دوی چې کوم دی فوري یو عمل شروع کو هم د دې نوي کال په شروع کې د فروری د جنوري په میاشت کې چې اسلام آباد او په پنډۍ کې چې څومره افغانانو که هغه POR کارډ هولډر ACC کارډ هولډر که هغه کم الیګل د هغوی د ویستلو فیصله کړې وه، خو هغې کې اوس لږ بدلون ناغې. یو خو دا دی چې هغه افغانان چې هغه نورو ملکونو ته ځي لمبې خو هغوی له د راروانې میاشتې یو 13 تاریخ ورکړو، په هغې کې اوس چې کوم دی بدلون راوستی دی او هغې د تقریبا هغې کې د 30 جون پورې یعنې د 13 د جون د میاشتې د 13 تاریخه پورې په هغې کې توسیع کړي. یعنې اوس هغه افغانان چې هغه به بل ملک ته ځي نو هغوی ته اوس مارچ، اپریل، مای، جون تقریبا 4 میاشتې ټیم یې هغوی له نور ورکړه. دا 13 ورځ چې کوم اجلاس شو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې نو هغې باره کې دا دغه اوس په دې دویمه مرحله کې یو خو دا کار وشو چې لکه دریم ملک ته کوم افغانان ځي هغوی له ډیټ ایکسټینډ کړه. دویمه مرحله چې کومه ده هغه دا ده چې په دغه کې کوم دوی دا الیګل خو لاړه اوس چې ACC کارډ هولډرز چې کوم دی چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی دا به د ټول ملک نه صرف د اسلام آباد دغه نه خو دغې به و چې اسلام آباد نه دوی څونه کسان نیولي په هغې باندې به هم خبره کړو، څونه کسان لاړل په هغې به هم خبره کړو. خو ACC یعنې افغان سټیزن کارډ هولډرز چې کوم دي د هغوی تعداد د دوی په ټول ملک کې دا 8 لکه دی. اوس د دوی دپاره چې کوم دی د ACC کارډ هولډرز دپاره دوی چې دی ورکه تاریخ ورکه د راروانې میاشت یعنې د مارچ 11 تاریخ هغوی له ورکه چې په دې دوران کې د دوی په خپله وځي کني په دوی باندې به هم هغه شانتې کریک ډاون کیږي کوم چې په غیر قانوني باندې کېدو. دا یې POR کارډ هولډر له هم ورکه. POR کارډ هولډر چې کوم دي هغوی د پارم د دې میاشتې د 28 یعنې سبا نه بله ورځ دا تاریخ خو هغې مته ایکسټینډ کړی د اسلام آباد کې هغوی پاتې کیدی شي د مارچ دا میاشت چې کوم ځکه چې ډېر مسلې راتللې ډېر پکې کاروبارونه و د چا مسلې وي نو هغې دپاره دوی له یو میاشت ورکړله چېرې دوی د خپل دغه راغونډ کړي. نور POR کارډ والا چې کوم دي د دوی تاریخ هم د جون د میاشتې یو 13 تاریخ دی. اوس اسلام آباد کې چې دا لومبې فیس کومو دا کم چې د جنوري او د فروری تاریخونو په دې کې دوی ټوټل کسان چې ډیټین کړي وو لکه نیولي وو د هغې تعداد د دوی 10,000 کسان دوی نیولي وو چې مختلف ځایونو کې دا غیر قانوني چې کوم افغانانو او په دې دوران کې 18,000 کسان چې وو افغانان څوک چې الیګل وو که دغو سره نو هغوی د اسلام آباد او د پنډۍ نه په خپله تللي دي د ملک نورو علاقو ته، څوک کراچۍ ته تللي، څوک لاهور ته تللي، څوک پېښور ته تللي، څوک کوټې ته تللي دي هغوی پرېښي دي. یعنې په دې 2 میاشتو کې د اسلام آباد پنډۍ نه 1,000 افغانان چې دي غیر قانوني هغې ویستلي شوي دي. اوس نورو ملکونو ته چې ځي نو د هغې تعداد 40,000 دی. په دې کې 20,000 هغه دي چې هغوی امریکې دپاره
د غوي پروسس روان دی. نو د دې خلکو د پاره چې کوم دی وسلور میاشتې ایکسټنشن پکې راوسته. خدا د چې دوی افغان حکومت ته هم مکمل انفارم کړی دی چې یاره دې ځله دا پروسس چې کوم دی یو خو به دا تیز وي سویفټ پي او بل ماس پي یعنی په غټ تعداد کې نو غوي ته مخکې نه ویلي چې د UNHCR تم ویلي دي د UN تم ویلي دي چې دوی د فوري د دې لپاره تیاری شروع کړي.